نن که رمضان ته دا دومره لویه درجه میلاوله او دومره لوی شان الله تبارک وتعالی ورکړی دی څنګه چې د قرآن آیت دې طرف ته اشاره کوي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب ستا د مونځ اجر معلوم دی ستا د زکات اجر معلوم دی ستا د عمرې اجر معلوم دی ستا د حج اجر معلوم دی خو ای روزهداره واوره ستا د روجې اجر الله پټ کړی دی د هغې اجر الله ځان سره خوندي کړی دی څومره به څومره چې د الله ذات لوی دی دومره لوی اجر به الله تبارک وتعالی درکوي او بیا په دې الله بس کړې نه ده مزید لاړ شئ حدیث قدسي پسې وګورئ الصوم لي وانا اجزي به وفي روايه الصوم لي وانا اجزى به روزه زما لپاره ده روزه خالص زما لپاره ده دا نور عبادتونه د الله لپاره نه دي نقطه دا ده نور عبادتونه د غیر الله لپاره شوي دي روزه واحد عبادت دی چې څوک دا نشي ښودلی چې دا د غیر الله لپاره شي مونځ باباګانو ته خلک سجدې لګوي که نظر نیاز وګوره باباګانو ته خلک چرګان او بانګیان او ګډوري او پیسپوري او دا ګوړې دا به تاسو به نه وړئ خو الحمدلله دا ګلان پیدا شو خاص یې راښکولو په دې باندې تاسو په دغه رسمیاتو باندې تاسو زړه جوړه او که جوړه نه وه لیکن قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نن دغه علما میدان کې ولاړ دي نن تاسو رکاوټ نشئ جوړېدلی نن هغه رسمیاتو والا هغه رسمونو والا هغه رواجونو والا چې د دې علماو دا شملې وګوري او د دې علماو دا پګړۍ وګوري